په ما قبل جمعو کې بیان شو غزوه بدر پسې او د غزوه احد په مابین کې بیا سنور وړي او لوی سریه او غزوات شوي دي. غزوه احد دا په دریم کال د هجرت د شوال په میاشت کې چې کومه ده منځته راغله او ورځ وه د جمعې د ماسپښین د جمعې مانځه نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله اطلاع ملو شوله مبارک د ماسپښین مانځه نه بعد د جمعې په ورځ باندې د احد په طرف باندې او د غزا د احد په طرف باندې روانېږي. او سبب د دې غزا د احد د فارس شیو رټول نو لوی سبب خو د دې لپاره داو چې په غزوه البدر کې د کافرانو هغه ټول مشران او رؤسا هغه مردار شول او دوی ته ښه زبردست شکست میلاو شو. دی کفار مکه او قریش مکه چې وکتل چې موږ ته دومره زیات هغه نقصان او تاوان راورسېد نو دوی د بدل اغستلو په هغه سوچ او فکر کې پرېوتل. آخر کار چې دغه دویم کال باندې چې د هجرت دیرم کال جوړېږي او د غزوه بدر دویم کال دی دیو په دې باندې مجبور شول او فیصله وکړه چې د مسلمانانو سره وجنګېږي او خپل بدل ترې واخلي کم زیان او نقصان چې دیو ته په غزوه البدر کې رسېدلی. یو سبب ورله دا ذکر کوي مورخین. آیا دویم سبب دا ذکر کوي چې ابو سفیان د بعضې ملګرو خپلو سره د مدینې منورې خواته نږدې یو چراګاه وه په هغې باندې چې کومه دی حمله وکړه او په دغه حمله کې یو صحابي مبارک هم شهید شو. دغه سبب بیا د غزوه احد دپاره جوړ شو. دیو راغونډ شول ابو سفیان ته وایي چې زموږ سره ملګرتیا وکړه او دا کمې قافلې د تجارت دا مال چې در سره دی دغه مال هم مونږ ته راکړه او مونږ د خپلو رؤسا او مشرانو هغه بدل اخیستل غواړو کوم چې په بدر کې مردار شوي دي. ابو سفیان ورسره هم چې کومه دی په دغې باندې جوړ شو او د دیو صلاح هم په دغې باندې راغلله. لاره کې چې راووتل نو عمر ابن عبدالله جمحي او شاعر او په شعر او شاعرۍ کې ډېر زیات ماهر او دا په عربو کې قانونو د شعر او شاعرۍ د دا پکې یو دبدبه او چرچه وه. دی ورله مخې له ورغی نو ابو سفیان ورته وایي چې ته زموږ سره هم شامل شه او شاعري کوه د نبي علیه الصلاۃ والسلام نعوذ بالله بدي پکې بیانوه. دی ورته وایي چې زه خو دا کار نشم کولی. وجه دا ده چې زه کله د بدر په قیدیانو کې نبي علیه الصلاۃ والسلام ته پیش شوم نو ما ته یې وویله چې مونږ خو فیصله دا کړې ده چې قیدیانو نه پیسې واخلو فدیه او بیا به یې خوشي کوو نو تا سره که فدیه یې مونږ ته راکړه چې مونږ تا له رهایي درکړو. وی ما ورته وویل چې د الله رسوله زه خو فقیر یم ما سره خو هېڅ هم نشته چې تا ته درکړمه. وی نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل صحابو ته وفرمیل چې دی هم دغسې پرېږدي پیتې مال یې دقسې خوشی کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په ما باندې الته احسان کړی دی. زه دغه څه بغیر فدیې نه رافریخې مرازات کړی ما
نن ز خپل قلم او زبان دغه په خلاف څنګه استعمال کما اور ته وی چې ز قلم نشي استعمالولای اسی زمو سبا قافله کې شریک شه او کله لاس نه لسه کېدل جو کو جب مې استعمال او قلم مې استعمال دیو تویزه سید ډیره خدا دیو سم روان شو لار کې وسره جبیر ابن مطعم ملاوش او دا جبیر بن مطعم هغه سړیو چې د تر په غزوه بدر کې مردار شوی نو د تر د بدل د غستو د پاره په قافله کې راووت زما ترال تمر شوی دین زبر هغه بدل واخلو د یو غلام حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ به رست ایمان راوړی د خدای وخت کې مسلمان نو د ځان سره کو د ته دا وعده ورکړه کتا زما د تر په مقابله کې د نبی له صلوات و سلام تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کو زبتا آزاد کما دو ته ډیره خاله زما وکار صرف د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ سره بل چا سره زما سکار نه کما هغه شهید کما ته بیا ازادي راکې زما آزاد اوس په دې سره وعده وکړه چې ما حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کو بستو بیا آزادي دیو سره هم مخې تروان شلاړ دا قافله برابر شولا زنانه هم د ځان سره راوستلې ابو سفیان چې کم د هندا چې دا د بیبي ودای راوستلې دوه به ورست ایمان راوړای په دغه ځای کې ډېر زیات او جهل چې د په بدر کې مردار شوی او د زوی اکرامه دیم د خپل پلار د بدلی غستو د پاره احد تراوتلو دام د ځان سره چې کم د خپل بیبي روانه کړه دیم به ورست ایمان راوړای او ټول چې جنگیدل د اسلام په خلاف باندې یې سر خوړل ایمان راوړل په اخره کې اسلام ته نه ټینګ شوی د اسلام په مقابله کې ای په کې سر خوړل مردار شوی ایا په اخره کې چې کم دور ته پته لګیدل کمزورې شوی ایمان راوړل تسلیم شوی حق او حقیقت ورته ښکار شي کنه دهم د خپل بیبي سره روان شو نورم داسې مشران چې په دغه وخت یو ټول پټول باندې خپل بیبيان راوستل او میدان ته راغله او په دې بیبيان راوستلو کې د دیو غرض څه شو غرض ورکې داو چې غیب شعرونه ویلو اشعار به ویل او دا کم هند چې مې درته یاد کړه د ابو سفیان صاحب بیبي دی با اشعار ویل او غدف نه هغه به واه او په دې اشعارو کې به چې کم د خپل خلک ورته زول چې لکه دی د مسلمانانو باندې خبر تیز شي نو دا بیبیان یو په دې غرض راوستلې وي بل دا چې کم چاته د ابو ضرورت دا کفار مکه داسې یو پروګرام لري او دلته په مدینه منوره کې چې کم يهوديانو دغه يهوديانو هم دا خوخه غنل چې د مکی د مشرکان په نبی له صلوات و سلام او صحابه باندې حمله وکړي نو دیو وسام چې کم دغه سره یو ځای شول او 3000 لخر د کافرانو برابر شو 3000 کسان او دوی خود مسلمانانو لخر 1000 کسان 300 کسان ته دغه منافق چې کومه د لارې نه واپس کړل 200 کسان پاتې شو د 200 کسانو مقابله د 3000 کافرانو سره راغله 3000 کافرانو سره نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې اطلاع ملو شو چې کافرانو داسې اراده لرله په مدینه منوره برازي ډایرک پډاری کده مکینا مدینه منوره ته د 3000 لخر روان دي مبارک صلی الله علیه وسلم په دغه شپه باندې خوبینی په خوب کې ګوري نبی له صلوات و سلام چې زما یو غوا د هغه غوا ذبح کیږي حلاليږي په خوب کې د خپل غوا د ذبح او حلالایي او دوی مبارک وي زما د تور زګورم چې په دې تور کې کندم لګېدلې ده لګه شانته کندم شوی ما په خوب کې لیدلې ده او دریم د خپل لاس مبارک وي زګورم چې دا ما په خپل صغره کې ور کړی دي نو تعبیر نبی له صلوات و سلام خپل صحابه کرامو ته داسې ور کوي هر چې د صغره کې ما لاس ور کړی مبارک فرمای د دې تعبیر دا دی چې دا جنگ به موږ په مدینه منوره کې دن نه کوو بار ته د مدینه منورې د حدودونو نه وځو
او دغه احد چې کوم میدان دی دا کوم حجیان چې ورغلی او کتلې دی نو دا د مدینه منورې نه په 5 کیلومتره کې د لک فاصله کې پروت دی. احد چې کوم میدان دی د مدینه منورې د بازار نه په 5 کیلومتره فاصله کې دی. نږدې دی او ته بالکل نږدې دی. نبی صلی الله علیه وسلم ورته د زغره تعبیر په دې سره ورکو چې مدینه منوره کې به مونږ دا جنگ بم دلته او کم چې دا توره زما کندمیږي نو نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ورته دغه تعبیر دا ورکو چې زما د خاندان نه با په دې کې په شهادت باندې خلک رسیږي. دې توره د کندمولو تعبیر په دې ورکو او هر چې دا غواظب حقيقي او حلاليږي د دې تعبیر نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا ورکړ چې زما صحابه کرام په دې کې شهیدان کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه سره مشوره کوي چې دا کافران را روان دي مقابله کوي زموږ سره څو کو د مدینه منورې د حدودونو بار ته وځو کنا مدینه منورې په خپل کورونو کې دن نه پاتې شو لکه صغره کې چې کمل دل شوونو صغره تعبیر په دې ورکړ چې موږ په نه کې دن نه پاتې شو. نو دې کې هغه صحابه کرام چې هغه غزوه بدر ته نو حاضر شوي او دا هغوی د جهاد هغه جذبه په زړه کې ډېره زیاته وه او بل دا و چې الله تبارک وتعالی دا تقدیر د دې ولیکلی او چې دې ته دا شهادت رسیږي دغه لویه مرتبه ورته الله تبارک وتعالی ورکول غوښتل. نو دغه صحابه کرام چې د کومو تقدیر الله تبارک وتعالی د شهادت لیکلی و د دې لویې مرتبې نو دغه صحابه کرام او کوم چې بدر ته نو حاضر شوي او دی احد ته حاضر شوي د ایمانی جذبې په بنیاد دی غوښتنه دا وه چې موږ د مدینه منورې د دې آبادونو بهر یو میدان ته وځو هلته ورسره وجنګېږو لکه دننه په آبادو کې او په کلو